بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نن ز تاسو ته د روټۍ خوړلو مسنون طریقه او آداب دا ذکر کوم چونکه روټۍ خو موږ اسیم خورو مړیږو به خېټه به مړیږي خو چې روټۍ په سنت طریقه د آداب و لحاظ سره وخوړی شي نو هم به خېټه مړه شي او هم به ثواب چې کوم دی دا میلو شي هم به دنیاوي فایده وشي او هم به اخروي فایده وشي نو بیا ولې نه دي پکار موږ له چې موږ روټۍ خورو نو چې هغه په مسنون طریقه باندې وخورو د آداب و لحاظ وساتو د سنت و لحاظ پکې وساتو نو انشاءالله چې زمونږ به پکې د دنیا او د آخرت جسمانی او روحانی دواړه قسمه فایدې وي لہذا کله چې روټۍ خورو نو پکار دا مسنون طریقه دا ده چې اول لاس ووینځه ښه کلک کلک بیا بسم الله ووایا بیا مسنون طریقه دا ده چې د خپلې مخې نه خوره ډیره انتهایی ګرمه روټۍ او ګرم سالن دا مه خوره او دغه رنګې که ممکنه وي لوښې صفا که کم پلیټ کې روټۍ خوري د هغې صفا کول که ممکن وي مطلب خوراک پکې لږ وي دومره ډېر نه وي چې تا بیا پریشانه کوي نو دا پلیټ چې کوم دی نو څه که صفا که دا مسنون طریقه ده او دغه رنګې روټۍ خوري په دسترخوان باندې روټۍ خوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام همیشه په دسترخوان روټۍ خوړلې ده او چې کله روټۍ وخورې نو ګوتې سټل صفا کول په ژبه باندې دا چې کوم دی مسنون طریقه ده او د روټۍ نه پس الحمدلله ویل دا چې کوم دی مسنون طریقه ده په دې طریقه باندې مونږ انشاءالله روټۍ خورو یو څو آداب مې درته بیان کړو په دې طریقه مونږ روټۍ خورو انشاءالله چې په دې کې به زمونږ د جسم او د روح دنیا او د آخرت د دواړو چې کوم دی نو فایده وي